السلام علیکم ملګرو. اخر د عمران خان مخالفینو د عمران خان نه مافیانې شروع کړي جی. پرویز خټک حال کتلو نه پس د پی ټی آی چې څومره هم پرې خو ول سیاستدان دي کوم سیاستدانو چې پی ټی آی پرې خو دی نو هغه هم په خپل حال باندې یریدل دي جی. بل پنجاب نه هم یو اهم کس چې کوم دیغه په پی ټی آی کې شاملېدو ولده د پی ټی آی کې د شاملېدو خواهش لري او عمران خان ته هم یو پیغام لېږل دي. خو آیا عمران خان به کم کسان واپس په خپل پارټای کې شاملې کم کسانو ته باغ خپل دروازې کولای او کم کسان باغ معاف کوي او کم کسانو ته د عمران خان معافي نشته. اب در سره هم په دې ویډیو کې ډیسکس کوم جی. بل د عمران خان او پی ټی آی زاړه اتحادیان چې کوم هغه هم پی ټی آی سره دوباره اتحاد کولو خواهش ظاهر کړی دی. آیا عمران خان به سره دوباره اتحاد کوي کنه په دې باندې هم لږ ډیر ډیسکشن کوو جی. بل عمران خان د جیل نظرداري ته یو ډیر اهم پیغام لېږل دی چې په 28 نومبر باندې د پی ټی آی چې کوم انتظامات دي د عمران خان په عدالت کې پیش کېدو حواله سره پی ټی آی سره انتظامات کړي سه اهم پیغام جاری کړی دی. ځکه چې په 28 نومبر عمران خان عدالت ته پیش کیږي نو ډیر زیات را شروع شپلګي د هغه حواله سره هم یو ډیر اهم پیغام دی. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ جی. نو لومبه په عمران خان باندې خبره کو څنګه خلک عمران خان نه مافیان غواړي او څنګه د مافیانو سیزن را روان دی. راتلونکي ټایم کې عمران خان نه مافیان خلک غواړي د مافیانو یو سیزن وایي اکثر به تاسو ګورئ چې فلانه کس دوباره عمران خان ته وایي چې ما پارټي کې ځان سره دوباره واخله. دا ویډیوز به تاسو را روان ټایم کې ووینئ جی. پرویز خټک سیاسي حال کتو نه پس ډیر هغه کسان یریدلي دي کوم چې د عمران خان سخت وخت کې پرې خو دی کوم خلکو چې عمران خان پی ټی آی پارټي په سخت وخت کې پرې خو دی. ځکه پرویز خټک په کې پی کې ډیر زیات جلسې هم کې خو بیا هم عوام پرویز خټک طرف ته نزجی چونکه هغه سابقه وزیر اعلی او وفاقي وزیر هم پاتې شوی خو بیا هم داغه ډیماند نشته بیا هم داغه مطلب دومره فیمس نه دی په کې پی کې نو هغه خلک هم یریدلی کوم خلکو چې عمران خان په سخت وخت کې پرې خو ځکه دای ته پته ولګی چې عمران خان نه بغیر زمون سیاست نشته. عمران خان نه بغیر مونږ په سیاست کې نه کامیابیږو. نو هغه واړه سیاستدان دوباره به راتلونکي ټایم کې تاسو ګورئ چې عمران خان نه معافي غواړي جی. اوس ډیر کسان واپس پی ټی آی ته تلو کوشش کړي او عمران خان نه مافیانو غوښتو هم امکانات را روان دي جی. بل پنجاب نه یو ډیر اهم شخصیت هم د پی ټی آی کې شاملېدو ولده دا یو ډیر اهم شخصیت ته او هغه عمران خان ته دا پیغام هم را لېږل دي چې ما غلطي کړې ده او زه خپل غلطي تسلیموم. خو چونکه عمران خان لا هیڅ قسم جواب هغه ته نه دی ورکړی. دا شخصیت نور څوک نه دی دا چودري محمد سرور دی چې د واپس پی ټی آی کې د شاملېدو خواهش لري خو صرف د عمران خان د جواب او د گرین سیګنل په انتظار دی چې کله د عمران خان له طرف جواب او گرین سیګنل دله ملو شو په هغه ورځ باندې بده په پی ټی آی کې د شاملېدو اعلان کوي جی. بل چودري نثار هم د عمران خان طرف نه د گرین سیګنل په انتظار دی. بل کله چې عمران خان ټولو سیاستدانو عمران خان کله سیاستدانو ته خپل گیټ کولاو کړو نو ډیر خلک به تاسو وینئ چې عمران خان ته ډیر خلک مافیانو ته راځي. کله چې عمران خان خپل گیټ کولاو کې ټولو سیاستدانو ته چې څوک د ما پټای کې شاملېږي نو راځي نو ډیر خلک به تاسو وینئ اې کې به داسې خلک هم وي چې عمران خان پسې بد ردی ویلي خو بیا به هم عمران خان هغه ته معافي ورکړي کنه. اوس په دې باندې لږ ډیسکشن وکړو. خو سوال دا پیدا کیږي چې آیا عمران خان به کم کسان واپس اخلي. دې حواله سره عمران خان د جیل نډیر مخکې پیغام را لېږل چې هغه کسان به واپس اخلم چې په مجبورۍ کې زما پارټي پرې خو دی د سیاست پرې خو دی او کور په آرام ناشوي دي یعنی ما پسې یا په مای ذاتی حمله نه دي کړي یا ما پسې بد رد نه دی ویلي نو هغه کسانو لپاره زما د پی ټی آی دروازې هر وخت کولو دي او کوم کسانو چې زما پارټي پرې خو دی او هغه نه پسې بل سیاسي جماعت جوائن کړي دي او ما پسې بد رد ویلي ما پسې پریس کانفرنس کړي ما پسې جلسې کې بد رد ویلي نو هغه خلکو ته هیڅ کله هم معافي نشته. خلک هیڅ کله هم زه واپس په خپل پارټي کې نه اخلم جی. بل د عمران خان زاړه اتحادیان یو ځل بیا عمران خان سره اتحاد ته تیار شوي دي جی. د کې هم یو ډېر غټ اپډیټ دی ځکه د ټولو سیاسي پارټو ته پته لګېدلې ده چې نواز شریف سره زموږ عزت نشته. نواز شریف پارټۍ کې زموږ هیڅ قسم ویلیو نشته نو دوباره عمران خان سره د اتحاد کولو خواهش ظاهر کړی دی. ټول نه ډومبه اواز سردار مینګل کړی دی. سردار مینګل ویلي چې زه دوباره عمران خان سره اتحاد کولو ته تیار یم. خو آیا عمران خان به ځان سره د اتحادیان واپس اخلي کنه په دې باندې به بیا راتلونکي ټایم کې اپډیټس راځي جی. بل عمران خان د جیل نه زرداری ته یو اهم پیغام لېږلی ځکه زرداری مخکې ویلو چې پی ټی آی د شپږو وزارتونو په بدله موږ ته د اتحاد آفر کړی دی چې شپږ وزارتونو باندې به موږ اتحاد یو بل سره وکړو. خو اوس د عمران خان وکیل بیرسټر علي ظفر د عمران خان په هدایت ویلي دي چې پی ټی آی کله هم زرداری ته هیڅ قسم آفر نه دی کړی. دا بالکل دروغ دي. زرداری چې کومه دعوا کړې ده د کې هیڅ قسم حقیقت نشته جی. بل په 28 نومبر باندې به عمران خان عدالت ته هم پیش کیږي. خو دې حواله سره د عمران خان
وکیل بیرسټر علي ظفر ویلي دي چې په 28 نومبر عمران خان عدالت ته پیش کیږي خو کارکونانو ته خواست چې د بغړ تعداد کې عدالت ته نه راځي صرف عمران خان د لپاره دعاګانې دي کوي ځکه که چېرې ګڼ تعداد کې د خلک عدالت ته راغل نو بیا به څه ناڅه هنګامي حالت جوړیږي څه ایمرجنسي هم بیا نافذېدی شي څه حادثه پکې هم کېدی شي نو که چېرې حادثه وشوه په 28 نومبر باندې د عمران خان دوران عدالت پیش شي نو بیا به د عمران خان کیسونه چې څومره هم دي د هغې لپاره په عدالت مجبورن بیا په جیل کې لګي بیا به عمران خان د جیل نه تاریخونو دپاره عدالت ته نه راځي ځکه چې بیا به الریډي د یو مطلب یو دغه میلو شي یو وجه به میلو شي یو ریزن به میلو شي چې دا وګوره کله عمران خان د جیل نه بهر وځي نو هنګامي حالت جوړ شي یا حادثه وشي نو په دې وجه بیرسټر علي ظفر ټول د پی ټی آی کارکونانو ته دا پیغام دغه کړی جاری کړی دی چې تاسو کوشش وکړئ چې مراده یو کراده نو پر امن او لږ مقدار کې راشي ډیر ګڼ تعداد کې تاسو عدالت ته په 28 نومبر مراده په کوم ورځ چې عمران خان عدالت ته پیش کیږي دا اپډیټس په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو ډیر زیات مننه جی والسلام